فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ان الذين یقینا ها کسان کفرو چې کفر کړي دي لن تغني عنهم اموالهم د په بنکړي د دیونه مالونه د دیو ولا اولادهم او نه اولاد د دیو من الله د عذاب د الله نه شيئا هیڅ واولئک هم دا کسان وقود النار هم دیو خشاک د اور دی کدا اب آل فرعون حال د دیو پشان د حال د فرعونیانو ده والذین او دعا کسانو من قبلهم چې د دیو نمخ کیو کذبوا بیااتنا دروغجن غنلیو آیاتونه زمونږه فاخذهم الله نراونی والدول ر الله تعالی بذنوبهم په سبب د گناهونو د دیو والله الله پاک شدید العقاب سخ عذاب ولده قل ورتوایا للذین عاکسانو تکبروا چې کفر کړي ده ستغلبون زرد چې تاسو مغلوب کړئ شي وتحشرون الى جهنم او راجم بکړئ شي جهنم ته وبئس المهاد او دا ډیر بد پرشته دا جهنم قد کان لکم آیه یقینا شته تاسو د پاره نخد الله د قدرت فی فئتین التقطا پاغه دو ډلو کی چې مخامخ شوي دوانه فئه یودل تقاتلو جنگیدل فی سبیل الله پلار د الله کی و اخرى کافره او بلدل کافر وا يرونهم چلیدل دیو اغویلر مثلیهم دو چند خپل ځان نه رأی العین پلیدلو د سترګو سره والله الله فاک یؤید مضبوطی بنصری په امداد خپل سره من اغسوک یشاو چې خوښی شي ان فی ذالک بشک پدې کې لعبرتن عبرت ته لول الابصار د پاره د خاوندانو د عقلونو پدې آیاتونو کې تخویف اخروی ده تخویف اخروی ده کافرانو لره چې کافرانو تاسو ورته چې دین روان یو اگر کس تاسو مالونه او بچی چې دین په دنیا کې ډیر دي تاسو کوپر کړی دی نو تاسو به ورته ځئ او ذکر کوي حال دا اهل الزیغو پس د اهل راسخینو نه او د دنیا سپکواله بیانیو او ځکه د خلک په دین کې او په دین باندې اعراض کوي اعتراض کوي او په نصوصو کې په آیاتونو نه غلطی معنی راوباسي در سره لپاره د دنیا د لالچ د لپاره نو دنیا او ته غټ شیخ کار شوی دی نو د الله د آیاتونو نه غلطی معنی راوباسي او په دې آیاتونو کې تقریبا د شهید الله پوری الله تعالی د دنیا سپکواله چې دنو بیانوي او د دنیا بے رغبتی چې دینو الله بیانوي هغه په دوه طریقو سره اول دا چې کثرت اولاد او کثرت مال لا تنفعو مال کفر چې تاسو د پیدا نه درکې د کفر سره نه بچی پیدا درکې او نه اولاد پیدا درکې یعنی تاسو بچی دینو د الله د عذاب نه دا شي نه چې دینو خلاص نس کی
او په آخرت کې چې دی نو دا ستاسو په کار نشي راتللی. او دویم دا ده چې الدنیا متاعون، دنیا چې دی نو دا متاع ده، دا ختمیږي، دا ډیر معمولی شی دی. او الله پاک د آخرت عظمت او د آخرت لویی چې دی نو بیانوي چې آخرت د سړي په څه باندې خرابېږي؟ په کفر باندې چې دی نو خرابېږي. او آخرت د سړي په څه باندې جوړېږي؟ په ایمان باندې، په توحید باندې او په ښایسته عقیده باندې چې دی نو جوړېږي. نو الله تعالی به کافرو ته وایي چې کافرو ستاسو دنیا هم تباه ده او آخرت چې دی نو هم ستاسو تباه دی. دا آیاتونه به د نجران د وپت سره به د دې څه تعلق وي چې موږ د صورت په شروع کې ویلو چې د نجران نه وپت را راځي 80 او یا کسان د نبی علیہ السلام سره مناظرې له عیسایان دي. نو دا وپت چې را روانو نو په دیو کې د دیو لاډ پادری چې و مشر د دې عیسایانو ابو حارثه ابن علقمه د هغې نوم و. دا په اس باندې سور دی او دیو ډېرې قیمتي جامې اغوستې دي او سره زر او سپین زر او دا یې چې دی نو اغوستې دي. نو په لاره کې دا مشر چې کوم و نو دا د اس نه چې دی نو راولیدو، تندک یې وخوړو. نو د دې هغه ورور راغی کرز ابن علقمه، د دغې مشر لاډ پادري ورور راغی، د هغې نوم و کرز ابن علقمه. نو دې وویله دې ورور چې تیسل ابعدو، هغه لرې سړی دی چې دی نو الله تباه کړي. نبي علیہ السلام یادو چې هغه لرې سړی دی الله هلاک کړي. نو دې لاډ پادري ورته وویله چې الله دې تا تباه کړي او تایست امک، ستا مور دې چې دی نو تباه شي. ته داسې سړي ته چې دی نو خیر یې کوې چې هغه د رسولانو نه دی، دا خو حق پیغمبر دی، د دغو په انجیل کې تذکره ده، دغو په تورات کې تذکره ده، دا خو هغه پیغمبر دی او ته دې ته خیر یې کوې. ناکورز ورته ویو هغه ورور چې دا رښتینی پیغمبر دی. نو بیا مونږ له دې سره مناظرې له ولیځو، بحث له ورسه ولیځو، بیا ایمان ول نه راوړو. نو دغه ورته وایي پادري لاډ پادري چې قسم په الله دا رښتینی پیغمبر دی، خو مونږ دا ایمان ځکه نه راوړو چې مونږ ته د روم نه چې دی نو پیسې میلاویږي او د روم د باچایانو نه مونږ ته مالونه میلاویږي او زمونږ د هغوی زمونږ ډېر عزت کوي او زمونږ ډېر خیال ساتي. او که مونږ ایمان راوړو نو بیا خو دا مالونه او دا پیسې او دا عزت دا خو بیا زمونږ چې دی نو نه کېږي. ناکورز ورته وویل ښه دا خبره ده. ناکورز د پادري ته وویل د خپل ورور ته وایي زه به د هغې وخته پورې په قلاره نه کښېنم تر څو پورې زه مدینې ته تللی نه یم او ما ایمان راوړی نه یو. د دې وپت نه ایسته را جدا شو. د دې نه مخکې چې دی نو مدینې ته چې دی نو دا راورسېدو کورز او دی د نبي علیه السلام سره ملاو شو او ایمان چې دی نو راوړو، مسلمان شو. او د نورو خلکو دیو ایمان را نوړو د دنیا د خاطره، د لالچ او د دنیا او د پیسو د وجې نه چې دیو ته پیسې میلاوېدلې. نو الله تعالی په دیو باندې رد کوي چې تاسو دا مالونه اسره کړه، دا پیسې تاسو اسره کړې، دا په قیامت کې تاسو له پیدا نه شي درکولی، دا په قیامت کې ستاسو په کار چې دی نو هغه نشي راتللی. نو په دې کې دې ته اشاره ده. هغو بیا چې وپت مناظره څنګه کړو او راغلي څنګه وو، هغو بیا وروستو راځي په کوم ځای کې هلته به یې چې دی نو وایو. نو الله تعالی دا وایي چې دیو تاسو ته دا مالونه تاسو ته پیدا چې دی نو نشي درکولی.
ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی کفر د کفر لاره چې دی نو اختیار کړله په قرآن کې د کفر هغه مختلف شکلونه دي نمبر 1 دا دی چې یو انسان الله نه مني قرآن دې ته کفر ویو نمبر 2 دا دی چې الله تعالی مني خو احکام چې دینو نه مني یعنی د عمل د پاره لازم نه ګڼي په قرآن کې دې ته کفر ویلی شوی دی 3 دا دی چې الله تعالی مني خو پیغمبر نه مني دا کفر دی 4 دا دی پیغمبرانو کې چې دنو پرخ کيو سمني او سن مني دا کفر دی 5 دا دی پیغمبر مني خو تعلیم چې دنو نه مني پیغمبر تعلیم پیغمبر چې څه پیش کړلی او 6 دا دی چې هر سمني خو عمل پې نه کوي قصدن د الله نافرماني کوي نو دې ټولو صورتونو ته څه ویلی کېږي په قرآن کې دې ته کفر ویلی کېږي او د کفر معنی ده پټول چې سړی حق پټ کړي لن تغنیا تدفعو پیده به در نه کړي دفع به نه کړي لرې به نه کړي عنهم ستاسو نه اموالهم مالونه ستاسو ولا اولادهم او نه اولاد د دیو من الله د عذاب د الله نه ای عذابه د عذاب د الله نه شیئا هیڅ شی واولئک هم وقود النار هم دغه کسان دیو خشاک د اور دي په دنیا کې خو ایمان را نه وړو پیغمبر یې ونه منودو قرآن یې ونه منودلو نو په آخرت ته چې لاړ شي د اور و په دیو پسې چې دی نو نښتی د اور عذاب دی د دې خلکو دپاره او دیو د دې اور نه چې دی نو نشي راوتلی ځکه چې خلکو وله پیسې ورکولې مالونه یې وله ورکولو نو د هغې د وجې نه د الله د عذاب نه به چې دی نو خلاص نشي او دلته زموږ په دې ملک هم چاته څوک پیسې ورکوي چې اسلام غالب نه کوي چې اسلام چرته غالب نه کوي چاته به څه ملاویږي نو دا مالونه او دا پیسې او دا ډالري دا یې په کار چې دی نو رانشي د الله د عذاب نه به چې دی نو بچ نه کړي اوس د دې مثال بیانیو چې د دې خلکو مثال د چا په شانتې کې دی کدأب آل فرعون حال د دیو دأبهم کدأب آل فرعون حال د دیو پشان د حال د فرعونیانو دی د فرعون او د فرعون د آل دی والذین او د هغه کسانو دی من قبلهم چې د دوی نه مخکې وو عادیان او سمودیان د دوی نه مخکې وو پس کې ورسره حال یو شانتي کې دی کذبوا بآیاتنا دروغجن یې ګڼلي وو آیاتونه زمونږه ایمان یې پې نه راوړی او آیاتونو ته تکذیب کړو د آیاتونو د الله نو د فرعون په وخت کې خو آیاتونه نه وو تورات خو وروستو نازل شوی فرعون چې تباه شو بني اسرائیل راله صحرای سینا ته نو هلته د تورات ملاو شوی نو د آیات بې آیاتونه معنی به څه کوو معجزو دروغ یې ګڼلو معجزې زمونږه موسی علیه السلام چې فرعون ته کوه معجزې مخې ته یې ښودې وې نو هغې یې تکذیب کړی موسی علیه السلام ته جادوګر او ساحر ویلی و داسې د هغې نه مخکې چې کم پیغمبران به راغلو نو هغوی هم د پیغمبرانو چې دی نو تکذیب کړی و فاخذهم الله نو راونیول دیو لره الله تعالی اهلکهم هلاک یې کړله راونیوله یعنې هلاک یې کړله بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دیو نور ګناهونه به هم وو خو یو ګناه پکې دا و چې د آیاتونو تکذیب یې کولو دروغجن یې چې دی نو ګڼله والله الله پاک شدید العقاب سخت عذاب والا دی سخت عذاب به دې خلکو له چې دی نو ورکوي
دا د دیو حال شو چې څوک د آیاتونو تکذیب کوي نو د دیو مثال د فرعونیانو په شانتي کې دی د دیو نه مخکې د دې مکی مشرکان یادوي یهودیان یادوي عیسایان یادوي چې د دیو حال د فرعونیانو د هغوی نه مخکې د خلکو په شانتي دی چې هغوی هم د آیاتونو تکذیب کړی قل ورته ووایه ای پیغمبر اعلان ورته وکړه للذین هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی الله چاته وایي پیغمبر ته وایي چې کافرانو ته ووایه د آخرت یره ورکوي چې په دنیا کې به تاسو مغلوبه کړی شئ په تاسو باندې به غلبه حاصله کړی شي او په آخرت کې څه دی په آخرت کې به چې دی نو تاسو راجمع کړی شئ جهنم د اور ته او په دې کې مؤمنانو دپاره خوشحالي ده چې مؤمنانو نن که کافر غالب دی نن که کافر زورور دی خو ډېر زر به چې دی نو دا څه شي دا به مغلوبه کړی شي او کافرو ته پکې دمکي ده چې کافرانو ستاسو مالونه او ستاسو بچي دا به تاسو له چې دی نو پیدا در نه کي نو په جواب کې ورته الله تعالی وایي چې تاسو به مغلوبه کېږئ نه په دنیا کې دا پیدا در کوي او نه په آخرت کې او مغلوبه کېږئ به نو د دې نه څوک مراد دی اهل مکه ته چې دی نو مراد دی مکی والا ته وایو او د دې نه علاوه چې دی نو یهودیان دي چې په مدینه کې اوسېږي مدینه کې څوک اوسېږي یهودیان بنو نذیر دي او بنو قینقا دي او بنو قریظه دي چې د بدر غزا وشولله نبی علیہ السلام چې دی نو راغی او یهودیانو ته په مدینه کې وویلله چې تاسو ګورئ سم شئ حق ومنئ نو دی وویله چې اے محمد صلی الله علیه وسلم چې مونږ سره مکی مشرکان نه یو هغه ډېر ناتجربه خلک وو تا هغوی له شکست ورکو خو موږ د هغوی په شانتې کې نه یو ګورئ زموږ سره ډېر افراد دي زموږ سره غټ طاقت او قوت چې دی نو را سره دی نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړله او لږه موده پس دا یهودیان د مدینې نه چې دی نو وشړلی شو جلاوطن کړی شو او بنو قریظه چې دی نو هغه قتل کړی شو او بیا په اووم کال باندې چې دی نو بیا د خیبر نه هم چې دی نو هغه وزغولی شو او د دې نه علاوه ټولو کافر چې دی مراد دي ټول کافران چې هغه به مغلوبه کیږي تا ونه لیدله په دې نږدې وخت کې افغانستان چې دی نو مثال دی دلته تاله د بدر مثال درکوي چې د دې نه عبرت واخلئ او دلته تا په نږدې دور کې افغانستان چې دی نو ولیدلو چې هغوی قرباني وکړله او د هغې قربانۍ او د هغې جهاد په نتیجه کې هغه کفر او ټول طاقتونه چې دی نو ووالله دا د تاریخ کې چې دی نو یو تاریخ یې رقم کوخه یو طرف ته افغانستان و دغه یو څو موټې مجاهدین و او بل طرف ته ګوره ټوله دنیا و 48 ملکونه او د هغوی پوځیانو دی ولې چې شکست ورکو دا د الله تعالی طاقت و د الله تعالی امداد ورسره په دې باندې چې دی نو وواله او دا د الله تعالی وعده ده چې کفر به مغلوبه کیږي خو ته به چې دی نو راپاسې ګورې راپاسې جهاد شروع که په دې باندې نه کېږي چې ما او تا دلته ناست یو او کشمیر به ازادېږي د کشمیر چې دی نو 72 کاله وشو او خلک احتجاج کوي مظاهرې کوي چې دا به آزاد شي او افغانستان په 18 کاله کې جهاد یې وکړو هغه آزاد شو کفر چې دی نو هغه مغلوبه کړی شو نو دا یاد ساته ښه چې امریکې په دې په خپل شکست باندې چې دی نو دستخط وکړو په خپل شکست باندې چې دی نو دستخط وکړو نو قرباني به ورکې راپاسې به نو الله به چې دی نو الله تعالی څه کوي ستا امداد به کوي قل ورته ووایه للذین کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی ستغلبون زر ده چې تاسو به مغلوبه کړی شئ په دنیا کې وتحشرون او په آخرت کې راجو به کړی شئ الی جهنم ته دا د ټول کفر سره چې دی نو دا وعده ده او د مسلمانانو دپاره په دې کې د خوشحالۍ پیغام پروت دی چې الله تعالی د کفر سره د شکست وعده کړله چې دا به شکست خوري
او په آخرت کې بس صحیح په آخرت کې جهنم چې دینو زګی دی او په معاهده کې وویل او تاسو اورېدلې په پښتو کې هغه کم کمانډران دی او طالبانو هغه وایي خلک چې فتح وکړي که نه او معاهدې کوي نو خلک وایي دا علاقې زما خلک وایي دا اوبه زما خلک وایي چې دومره وسایل زما هغوی د ټولو نه اول معاهده دا کوي چې په ټولو ادارو کې به اسلام غالب وي افغانستان کې په ټولو ادارو کې به اسلام غالب وي زموږ دا مطالبه ده نور څه چې دی نو نه منو اسلام به چې دی نو غالب په هر اداره کې اسلام په رنګ کې به چې دی نو هغه به رنګ وي نو چې دومره د اسلام خیرخوا دی نو الله به له غلبه نه ورکوي یاره ښه جي وتحشرون او راجمع به کړی شئ تاسو الی جهنم او جهنم ته وبئس المهاد او دا جهنم ډېر بد پرش دی ډېر بد ځای دی قد کان لکم آیة یقینا شته ستاسو دپاره آیة نښه د الله د قدرتو پی آتین التقطا په هغه دوو ډلو کې چې مخامخ شوې دواړه فئاتون یوه ډله د چا وه د نبي علیه السلام وه او د صحابه کرام وه چې جنګېدله فی سبیل الله د الله په لار کې د الله د دین دپاره د الله د کلمې د اوچتوالي دپاره او بله ډله هغه چې د کافرو وه د ابوجهل وه او د هغې چې د لښکر و او مسلمانان په تعداد کې څومره وو 313 314 کافرو تعداد څومره وو 1000 مسلمانانو سره سو 70 روخان ورسره وو 2 آسونه ورسره وو 8 تورې ورسره وي او 6 زغرې وي او د کفارو سره سو 700 اوښانو سل چې دی نو آسونه وو او نور چې دی نو اسلحه او سامانونه ورسره بې حساب وو اوس دا وړوکی ټولګی چې دی نو الله تعالی غالبه کوي غلبه ورکوي په یو غټ ټولګي باندې نو په دې کې زموږ دپاره د عبرت چې دی نو هغه نښه ده چې الله تعالی د همیشه دپاره د کائناتو د الله سنت دا دی چې وړوکې ډله به چې دی نو غالبه کوي په یو لوی ډلې باندې او نن تا ولیدله مجاهدین به څومره وو 4,000 به چې دی نو نه وو او افغانستان ته راغل پوجان څومره وو د نیټو 4,70,000 او سره د ساینس د ټکنالوژي سره د تیارو سره د میزایلو سره د اسلحې ساز و سامان هغه شکست ورته چې دی نو میلاو شو مغلوبه کړی شو هغه لږ خلکو له چې دی نو الله تعالی غلبه ورکړله دا په بدر کې هم داسې شو ده او دا اوس هم چې دی نو داسې کېږي خو څوک د اسلام سره مخلصي د اسلام سره د دین سره مخلصي نو هغوی له الله تعالی فتح ورکوي ښه نن هغه ټول طاقتونه چې دی نو د دغې پټکو والا مخې ته چې دی نو هغه لاندې پراته دي ښه مزدار پټکې یې والي او ښه ښایسته غټې ګیرې دي او ښه جامې اغوستې دي او ټوله دنیا ورته حیرانه ده سوپر طاقتونه چې دی نو هغوی ته کېناستله ولې چې د اسلام سره چې دی نو مخلص دي منافقت نه کوي او ټوله دنیا چې راتلله بي خلکو ولا ډې ورکړو وی ورځئ ولی یې او نن هغه چې دی نو یو طاقت خلکو ومنودو او دا هم پې ومنودله چې افغانستان ته به جمهور افغانستان نه ویلی کی امارات اسلامیه دا به ورته چې دی نو ویلی کی نو اوس دی ولا الله تعالی نور مدد وکړي چې الله دې حفاظت وکړي او خانه جنګۍ نه دي چې دی نو الله تعالی وساتي چې خپل ملک چې دی نو هغه آباد کړي فئاتن یو ډله تقاتلو جنګ کولو په سبیل الله په لار د الله کې و اخرى کافرتن او بل ډله کافره وه
يرونهم چې لیدل دیو د کافرانو هغوی لره مسلمانانو لره مثلیهم دوچن د خپل ځان له یو معنی دا ده چې کافرانو مسلمانان لیدل د ځان نه دوچن هغوی تعداد 1000 نو مسلمانان ورته الله تعالی دوچن ښکاره کړله 2000 بل معنی و اخرى کافرة او بل ډله کافره وه یرونهم چې لیدل د مسلمانانو هغوی لره کافرو لره مثلیهم د ځان خپل له دوچن مسلمانانو دوچن کې نسو شو 313 دی جو 626 شو نا کافرانو د خپل ځان نه چې دین دوچن لیدله دا مختلف حالاتو پاوله کې الله تعالی سورۃ انفال کې برازي چې کافرانو چې ورته چې دینو په تعداد کې لخ کار کړله پسترګو کې مسلمانانو ته هغوی لخ کار کړله او کافرو ته مسلمانان چې دینو ډېر ښکاره کړله او بیا وروستو چې جنگ شروع کېدو نو بیا یې ورته چې دینو دا کافران ډېر ښکاره کړله او هغوی ته مسلمانان چې دینو لږ ښکاره کړله چې دا په یو بل باندې چې دینو ډاډه ورشي الله تعالی حق را ښکاره کولو حق یې غالب کولو چې دا جنگ چې دینو دا وشي یو بل نه ونه هېرېږي او دا د الله تعالی خپل قدرت خو دا الله تعالی ته څه ګران نه دی ښه یعنی هر ډله په مخالف طریق باندې دوچن د یو بل نه چې دینو په نظر باندې راتلله والله الله پاک رأی العین په لیدلو د سترګو سره یعنی په ظاهر سترګو سره چې دینو الله تعالی داسې کوله والله الله پاک یؤیدو مضبوطوي بنصري په امداد خپل سره من هغه څوک یشاء چې وغواړي الله تعالی امداد کوي طاقت یې مضبوطوي او فرشتې راغلوي کېدای شي د فرشتو په وجه باندې الله تعالی کافرانو ته چې دینو د مسلمانان ډېر ښکاره شو ان فی ذالک بشک په دې کې لعبرتن خامخا عبرت دی نصیحت دی لأولی الابصار د پاره د خاوندانو د سترګو چې د چا سترګې ټیکي د چا عقل ټیکي نو هغه د داسې واقعاتو نه هغه چې دی نو عبرت اخلي او په دې کې د عبرت 3 خبرې دي چې د کافرانو په دې لښکر کې یو دا و چې شراب پکې و ګډاګانې پکې وې او تکبر او غرور پکې و او هر قسم عیش و عشرت پکې و او بل طرف ته مسلمانانو په لښکر کې پرهیزګاري وه د الله یاد و د الله نه چې دنو یره وه او د الله نه چې دنو دعاګانې غوښتلې او ښایسته اخلاق په دې خلکو کې مسلمانانو کې او بل طرف ته چې دنو او په اسانه باندې هر سړی معلومېدله چې د الله تعالی په لار کې کومه ډله جنګي هر چا ته په نظر باندې راتلله چې الله والا خلق چې دنو هغه څوک دی او دویم دا چې د کافرو په مقابله کې د مسلمانانو تعداد چې دنو هغه کم و دا پکې د عبرت خبره ده وسله او ساز و سامان نه د مسلمانانو سره چې دنو ډېر کم و او د هغې باوجود چې دا چې دنو کامیاب شو نو د دې سره د الله تعالی خاص امداد او دریم دا چې دغه غریبانان صحابه کرامو مهاجرینو دیوله چې دنو الله تعالی غلبه ورکړله نو که نن ته جهاد ته راووتلې جهاد کې الله تعالی و دا ساینس ټکنالوژي هر څه پیل کيو او ستا امداد به چې دنو کيو څنګه چې په افغانستان کې وکړله نو یریږه ما خلک یریږي وایي دې طاقتونو سره موږ نه شو ویلی د دې تیارو سره او د دې جهازونو سره موږ نه شو ویلی د دې پوجانو سره راشه تا ته وښودله که نه ولې یریږي ورشه په کشمیر باندې کشمیر آزاد کا دې زر چې دی نو خپل مسلمانانو ته منظرې دی لږ په کافرو باندې ورشه که نه خو پته نه لګي د هغې نه یریږي ښه جي ان الذین یقینا کسان کفرو چې کافران دي کفر کړی دی لن تغنیا عنهم هرګز به دفع نه کړي د دیو نه اموالهم مالونه دي ولا اولادهم او نه بچي د دیو من الله د عذاب د الله نه شیئا هیڅ شی واولئک دا کسان هم وقود النار
دیو خشاک د اور دی کدا بیال فرعون حال د دیو پشان د حال د فرعونانو ده والذین او دا کسانو ده من قبلهم چې دیو نمخ کیو کذبوا بیااتنا دروغ جنې غنلیو آیاتونه زمونږه فاخذهم الله بذنوبهم نو الله راونی ولا هلاک کړه بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دیو والله الله پاک شدید العقاب سخ عذاب والده قل ورتوایا اے پیغمبره اعلان وتوکل الذین کسانو تکبروا چې کفر کړي دي ستغلبون زر تاسو به مغلوب کړي شي وتحشرون او راجو بکړي شي لا جهنم تو بئس المهاد او ډیر بد پرشته دا جهنم قد کان لکم آیت یقینا نشته استاسو د پاره آیت نخد الله د قدرت پی اتین التقطا بعدو ډلو کې چې مخامخ شوي یو بلتا پیاتون یو ډله تقاتلو جنگ کولو په سبیل الله فلار د الله کې و اخرى کافره او بل ډله کافره وا يرونهم لدل دی کافرانو اغوی لرا مسلمانانو لرا مثلیهم دو چند خپل ځان رأی العین پلیدلو دسترګو سرا والله الله فاق یؤید مضبوطی بنصری په امداد خپل سرا من اغسوګه شاو چې غواړي ان فی ذالک یقینا پدی کی لعبرتن عبرت دی لول الابصار د پاره د خاوندانو د عقلونو وای تاسو وای